دا سوالات جوابات سلسله طرف ته بزو ګورو چې دی وخت کې مونږ سره فرست کال هغه به د چاوي او سبب الغواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب څنګه یې؟ خیر دی رو رسوک خبرې کوي د کم زینا. مفتی صاحب اجازه خبرې کوم شپ قدر نه. جی رو سبب الغواړي. مفتی صاحب یو عرض کوم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د والدینو متعلق علما څه فرمایي چې لکه دوی په کوم حالت کې وفات شوي دي؟ دا پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د والدینو په باره کې دا سوال چې یاره هغوی مسلمانان وفات شوي دي که کافران. نو د پیغمبر علیه السلام د پیدایش نه مخکې والد محترم وفات شوي دي او پیغمبر علیه السلام د شپږو کالو عمر کې چې مور بي وفات شو نو پیغمبر علیه السلام ته نبوت نو ملو شوی. نو ظاهره خبره را چې دین اسلام راغلی نو هغوی په کم مذهب مړه دي، هغوی په کم ملت باندې وفات دي. دې په باره کې کتاب دوه خبرې لیکلي دي. یو خبره دا لیکلې ده چې حضور علیه السلام باره کې دا حدیث مبارک راغلی دی. حضور علیه السلام فرمایي چې مال الله اختیار راکړه چې د خپل والدینو قبر ته لاړ شه. د والدینو قبر کې حاضري ما وکړه، هلته لاړم او هغوی ما ته خدای پاک را جمدي کړل، د قبر نه راووتل، په ما باندې کلمه د لا اله الا الله او د شهادت کلمې وي او ما باندې ایمان روړو، مسلمانان شو، بیا قبر کې دنه شو، خورې په سمې شوې. یو دا حدیث مبارک دی. او بل روایت علما فرمایي وي د والدینو په باره کې، یعنی د پیغمبر علیه السلام د والدینو په باره کې تاسو به دا سوال نه کوئ چې هغوی مسلمانان وفات شوي دي که کافران وفات شوي دي. د هغې په باره کې چې کله خبره راشي نو تاسو به په چپه خولې وخت تېروئ، د هغې باره کې د ښو د بد به نه وایئ. ٹھیک شو جی مفتی صاحب ډیره مننه جی کال کولو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب څوک خبرې کوي د کم ځای نه؟ خبرې کوم له سلیمانه. جی وروره څه به ویل غواړئ؟ بس هیڅ هم ویل نه غواړم الحمدلله، خو ما دا سینې لرګي ده که نه جی زما سینې لرګي مې ما داسې وظیفه ورته وښیې ولې دا خو قرآن دی، قرآن خو ډېر یو عظیم شعر دی. قرآن کې الله فرمایي شفاء لما فی الصدور، دا قرآن په سینو کې چې سدي د هغې دپاره دا شفا ده. سورة فاتحه د سحر مونځ نه پس 9 ځله وایې او په ځان هم دموي، په اوبو هم دموي او ټوله ورځ بیا د اوبو د څښلو ضرورت راځي نو دا دم شوي بس کې الله به فضل کوي. ډیره مننه جی کال کولو. آمین آمین. وعلیکم سلام. وروره څه به ویل غواړئ؟ زه دا وایم زه تاسو یو مجبانه ګزارش تاسو کوم چې په استغفار باندې لږه روشنۍ واچوه. انشاءالله روشنۍ به پې واچو په استغفار باندې. ټیک ده؟ ډیره مننه جی کال کولو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک خبرې کوي د کم ځای نه؟ جی تاسو خبرې کوم کې خاص. جی څه به ویل غواړئ؟ چې دا ویل غواړو چې دا درود شریف صلی الله علیه وسلم دې ثواب پسې والی که اللهم صل پورا اللهم صل اللهم بارک چې پوره وې نو د دې ډیر ثواب دی او د صلی الله علیه وسلم دام پوره درود دی، د دې هم ثواب شته خو هغه مر ثواب په نه ملاویږي. او جی جمعې په ورځ د جمعې په شپه لکه خلک وایي چې درود شریف ووایي نو لکه دا به څومره ځل وایي؟ د جمعې شپه او د جمعې ورځ باندې دونه درود شریف ووایه چې څومره درنه کیدی شي، داسې نه چې ځان پې ستړی کړي چې څونه دې د وسه کېږي هغه مر ووایه، ډېر نه چې ته نشي کولی. الله دې د ټول مشکلات د خیره حل کړي. ډېره مننه کال کولو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وروره څوک خبرې کوي؟ جی محمد د پېښور د لذات روډ نه. جی وروره څه به ویل غواړئ؟ جی دا یو وخت زموږ خالص ته بیمار دی د دعا وکړئ چې الله پاک تاسو مور بیبي له دې الله پاک شفای کامله عاجله د ټولو اوریدونکو بیمارانو سره ورکړي. امین. الله دې تاسو مو خوشاله کړي. او ما ویل ډېر ورځې موږ تاسو دا پروګرام اوري که نه؟ جی جی ما به ډېر کوشش کوم چې تاسو سره مې رابطه وشي که نه؟ جی لکه اکثر لکه اوس چې مازدیګر مې چې څنګه راغلم مېله مې په یو ځل باندې مېله شو. ښه ډېره مهرباني. الله دې خوشحاله کړه. ډېر ښکلی پروګرام دی. الله دې قدر وکړه. ډېره مننه. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر دی. وروره څوک خبرې کوي؟ پر خبرې کوم دی راغلو. جی وروره څه به ویل غواړئ؟ یاره یو دوه سوالونه تاسو کوم یو خو دې دا کله وړې وشي که نه؟ او
او دا راغل ما په تختل ولا دا دال ولا دا یو څنګه تاسو کول غواړم بل دا درې مروت کوم دی ها ټول کې خپل پرتیرا غوشي او درې نه تناستي ها دا کریم هغه څنګه دي تاسو وګورئ دا درې مروزه پورې د تعزیت د پاره د مړی کور والا کناستي نو دا جایز دی او دوی له مختلف خلک راضي تعزیت به تکي کمه ته چې فاتحه خواني وي نو دا سنت طریقه را او دا د یو مسلمان په بل مسلمان حق دی او د دین علاوه نور رواجونه دا په اسلام کې نشتا ٹھیک شو جی ډیر مننه جی کال کولو السلام علیکم وعلیکم السلام سو خبرې کوي سیف الله خبرې کوم در زړه شي حواد نه جی رو را سب ویل غواړي مې جی زما کار نشته نو ما دې تاسو وظیفه راکړه الله پاک به بهترین روزگار نصیب کی 15 وخت مونږ پابندۍ سره کوا او ور سره د ماخام مونږ نه پس صورت واقعه یو زلواین الله به بالکل کار برابر کی صحیح دی میرا السلام علیکم وعلیکم السلام مولوی صاحب څنګه خیر دی جی رو رسو خبرې کوي سخی جان خبرې کوم نه باز نه کوي جی رو رسنګ تاسو صحت مزاج خدي الحمدلله قدرمن شي جی سب ویل غواړي یاره زه دا ویل غواړم اکثر جمعتونو کې په جانماز باندې کعبه شریف یا حرم شریف هغه نقشه غونډې جوړي نو یا په دې باندې دا ودرېدل یا مسکول سي دي کنه په جانماز باندې چې بیت الله شریف جوړ شوی وي نو د دې د پاسه کخپسو کېږدي نو دا جایز دی په دې کې څه ګناه نشته ٹھیک شو جی ډیر مننه السلام علیکم وعلیکم السلام جناب څوک خبرې کوي فیصل قاری خبرې کوم جی قاری صاحب څنګه یې صحت مزاج هم خدي الحمدلله شکر دې خیریت صحیح مهرباني الله هم خوشاله کا بس مفتی صاحب ټلیفون مو کو مونږ چې دواګانو کې ملګیا ساتي ان شاء الله جی دعاګانې وکړو الله پاک جمدی او خوشاله ده تاسو خبره چې زمونږ د کاغو بچی دی مریم د فائدہ ده جی جی نو هغه ته دوا کوي چې الله پاک نه کومه چې الله پاک ولې چې کوم نه نور ورکیږي الله پاک دې خپل نارینه اولاد تاسو لدر کی ظلم په الله خو کو دا ماشومان دې تعالی کامیاب ساتي چې زمونږ مفتی صاحب نارینه اولاد وفات کیږي بس الله په فیصله دی جی جی او تاسو دواګانې کوي قاری صاحب تاسو ته وظایف خو به معلومه می خو یو وظیفه زره ته ویم رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین جی 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 دا روزانه 313 ځله په دې مراد شروع کې امید دره بری چې تاسو له الله نارینه اولاد هم درکې د تبه او پایي جی 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 الله پاک دې باندې خپل فضل ان شاء الله جزاک الله او تاسو دې روحاني لارې بس یو ګناګار شند کته مې زمونږ د پاره قابل قدر او زبر د خپل سر تاج غنم الله دې ژوندې او آباد لرا جزاک الله ډیر مننه جی کال کولو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام قاری چې زه ما چې دا غديدا یمو سړی په ګولې لګېدلې ده څنګه دا پر وظیفه راټوخه ته بیا وایا پر راټوخه چې الله پاک جوړ کی ها سورته فاتحه اوزل سار مول نه پس وای په بو ول چوب کوي په دغه مریض اسکه الله به شفا ورکي ها او یو بل سوال مې دی او مې رور مې دی او خزینه ډیر زیات تنگ دی ها سبحان الله په ډیر زیات زور اوره دا ضرور مې ډیر زیات کمزور دی ها دا وی د پاره کو جی پاره توخه تاسو دې د پاره حسبنا الله و نعم الوکیل شروع کې روزانه 313 ځله وای نو الله به مدد وکي او دغه بلا نه به خدای پاک پامان ساتي بیا ډیر زیات تنگ نه طلاق ورکول شي ماشومان بچي دی ډیر زیات سره تنگ دی دغه خزي سره دغه خزي د عمل ټیکېدو لپاره عمددي وظیفې نه رستو دوا کوي خدای به عمل سم کی الله پاکم خوشاله کړه ان شاء الله دعا وکړو الله پاما السلام علیکم وعلیکم السلام جناب څوک خبرې کوي کالج کو نه غواړم خبرې کوم جی رورا سب ویل غواړي چې څنګه بارا کې تاسو وظیفه وایي څنګه باچا وایي څنګه چې کړه دې بارا کې څه وظیفه راټوخه دا سحر د پاره وظیفه انتهایی اسانه ده نه تعویذونو پسې ګرځي مجادوګرانو پسې ګرځي او ماغه خلکو لځي چې سو کوئی زیاده لپدونه پیسو ختموم هیڅ مکه دا قرآن چې د سره دی نو تاسو سره ارس دي اخیری سورتونه دي دوا سورته فلق
او سورۃ الناس روزانه د سار مون نه پس یو ځل وایا پزان چوب کوا په بچوم چوب کوا ماسختن چې د کېږي او می یو ځل دا دوه سورۃ وایا پزانم چوب کوا په بچوم چوب کوا خدای بری د هر شر ساتي او د سحر د ضرر نه محفوظه. ډېر شکر الله پاما. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رو رسو خبرې کوي ډاکټر زاهد الله زاهد خبرې کوم په خیرآباد ما. جی ډاکټر صاحب څه ویل غواړي؟ بس سره د دعا د پاره تاسو ته هغه زموږ دعا کې یادو ساته خصوصي زموږ سلامونه قبول کړئ ان شاء الله جی ولنا دعاګانې وکاو. نه سره یادو ساته او ډیر خسته پروګرام مو د الله عمر کې برکت واچو. امين امين. الله خوشاله. جی جی زموږ سلامونه قبول کړئ. وعلیکم السلام. خصوصي ته دعا یستاسو په الله ګران شي جی ډاکټر صاحب ان شاء الله مونږ هم تاسو ته خصوصي دعاګانو کې ایسا درکو او تاسو به یادو ان شاء الله. خوشاله آباد اوسئ. قدرمن شي جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اوسئ څنګه؟ بالکل خیر دی. نور دادا ډیر په مسته سره په خیر علي. کو سلام دوا کوم یا ساده کنه اوسئ چې دواګانی نور دادا چې ما ستا نوم تا ته واغستنو د دین دا مطلب چې ته ما ته یادې اته زمو په زړه کې پروت دی. الله دې ژوندې لره خدای دې داړم تر او تازه خوشاله لره چې مونږ پکې. امين امين. د جمعې شپه دا د زړه د اخلاص سره ته دعا کوم ان شاء الله د اخلاص دعا برته کو. ټیک شو. مهرباني. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک خبرې کوي؟ نرګس خبرې کوم. جی جی څه به ویل غواړئ؟ مفتی صاحب تاسو څنګه یې؟ بالکل خیریت دی. مهرباني. مفتی صاحب د شوګر وظیفه راځه او خایا دا شوګر وظیفه کما سره ونه نن سبا به ټول د شوګر مریضان بس دا وظیفه به کول د شوګر د ډاکټرانو کلینیک به بند وي. د شوګر د پاره وظیفه نشته. البته سورته فاتحه د سار مول نه پس چې سو کوی او په بو چوفکای خدای به صحت ورکړي چې د وبس کی. زما ور دي دا شوګر دي کنه. ها دعا ورته اوکې یو چې الله پاک دې ټیکله روح کې مونږ ته ټول ته دعا وکړه. ان شاء الله دعا به کو الله به شفا ورکړي. بس الله پامان. الله حافظ. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جناب څوک خبرې کوي؟ جی مو جی رو رسب ویل غواړي؟ ما لږی سمو پراته ما راځي لګور شوی دی شو یارانه دوستانه پسې خراب دي. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. دا به 1500 ځله تاسو وظیفه کې او دې بچی ته په دعا کوي خدای پاک به د پام نیکو تر وګرځي او دا غلط تعلقات به پری دي. مننه. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. څوک خبر کوي جناب؟ جی رو رسب ویل غواړي؟ جی لکه پاستر کو مزدور ماته راځي. جی جی او نو ما چې مونږه رشتہ کړی د خلک چې زمو کړی سره د غن راځي وای کنه او نو دا واکه څه وظیفه غته په لا پاک د ځواب برابر کی. بالکل جی دعا بکو تاسو حسبنا الله و نعم الوکیل روزانه شروع کې د الله نه په سوال کوي خدای به مدد کوي. 313 ځله وای. صحیح ده جی. الله مقدر دعاګانې کوي جی ان شاء الله. الله حافظ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سب ویل غواړي؟ مفتی صاحب موږ ته دوا وکړه چې خدای پاک مشکلات چې الله حل کړي. دعا هم کو او ته وظیفه هم کوانو خدای به مشکلات حل کوي. وظیفه حسبنا الله و نعم الوکیل وایا دا مشکلاتو د حل کولو لپاره مجرب وظیفه را 313 ځله روزانه وای خدای به مدد کوي. بس مفتی ته په دعا موږ چې الله شفا راکړي. الله دې صحت درکړي. بس ته الله خوشاله. الله حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قاری څنګه خیر دې رو رسول خبرې کوي؟ زه مسعود خبرو کوم. پیر زیارت نمبر ترین کوم. جی بالکل ماته یاداشت راغلل. څه به ویل غواړي جناب؟ خیر صاحب الحمدلله دعاګانې او ورته الحمدلله ټیک دي. جی جی خبر مې دا کولې چې زما په نوخان روډ باندې اسلام آباد محله کې او ورکه اونده کې
کریانه یو دکان دی مې دواره تو کې چې هغه الله پاک کامیاب کې دکان خدای پاک دې د خیره د برکت سره وچلی. تاسو د دکان لپاره بهترین وظیفه دار چې برکت راشي چې یو وظیفه چې ته روزانه په اودس چاردام کې پاکیزه اوسېږي نو دکان کې به بر برکت ډیری. دویم وظیفه صورت واقعا ماخامل نفس یو زلوایا الله به داسې فضل وکړي چې خلق به ته حیرانی ان شاء الله. الله حافظ. السلام علیکم. هلو. وعلیکم السلام. جی سب ویل غواړی؟ جی مفتی صاحب زما دا تاسو پیژنه. جی جی زما خور دی هغه خلینه لکه هغه غاښونه ویني کیږي هغه سره روژه ماتېږي کنه. غاښونه په روژه کې ویني شو او داغې نه د روژې حالت کې هغه وینه تیره شوه نو که وینه ډیره و تیره شوه نو روژه به ماتوي. ها بس دی. او مفتی صاحب ډېرې دعاګانې راته کوه. انشاءالله دعا به کوو. ډېره مننه کال کولو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وروره څوک خبرې کوئ؟ عبدالوهاب خبرې کوم شفقت راډکینه. جی وروره څه به ویل غواړئ؟ څنګه چې مفتی صاحب تاسو ښه یې؟ الله هم خوشحاله که بالکل خیریت دی. بس اوس د کار نه رالم او پروګرام مې اورېد وروسته ډېره مهرباني. جناب څه به ویل غواړئ؟ یاره بس دې اوس په دې ساعت د کار نه رالم او موږ مې وکړل د ریډیو د پروګرام شروع او دوا هغه نه کوو. الله دې جمدې لره انشاءالله دعاګانې به کوو. ټیک ده ان شاء الله. اوس هغه پروګرامونه په ما وکړل بل شپه. جی جی بس تاسو دعاګانې ان شاء الله دعاګانې به کوو. الله حافظ. الله حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خدای په بچو خوشاله کما ته گزارش شروع چې په استغفار باندې څه وایي. جی جناب استغفار دون وړه کلمه نه ده چې بس مختصر خبرې پیو کو. استغفار داسې سبا ان شاء الله راتلون کې بیان نه او بل بستا د خوخي په موضوع باندې کوم. ټیک ده. الله په بچو خوشاله کا. خدای په الله امين. ډیر مننه کال کولو. قدرمن شي په الله ګران شي. تاسو ته پته لګيږي زمونږ چې څومره لیسنرز دي څومره اوریدونکو یا ویډیو فارم کې څومره ملګری ګوري زمونږ د بیانات د حد نه زیات مینه مونږ سره کوي. نو د دې مینې به مونږ څه جواب دوی لورکو د دې مینې به څه بدل تاسو له مونږ درکو. تاسو د مینې د الله پاک تاسو لا په جوړو کې خیر درواچي او تاسو د مینې کوم چې مونږ سره داغه بدلې دی الله هم تاسو ټولو لدرکي. جی اردن کو زمونږه ټایم بالکل سر ته رسیدل دي نو اخیری کال مونږ به واخلو او داغه نه بعد زه به تاسو نه رخصت تلم. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جناب څو خبرې کوي؟ ډیرې خبرې کوم جی تنګینا. جی رو رسب ویل غواړي. یره جی ویل دا غواړم چې یو بیمارم دوا راته او کې بل مې کې زی پس کړی دی او بیمار دی او څه سبق تم ټړې نه لګي بچو 20 غنټه پر افغان کې پروت دي. خاجي خا الله پاک د صحت ورکړي. ډاکټرانو لم وګورځو څوک ساختونه تعویذونه دنیا مې په چان کړو خپل نه کې ډاکټرانو لم بوته. دوه وظیفې در کومه. یو وظیفه 1500 وزلا لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم وایا او ار سحر د مونږ نه پس اوزلا الحمد ولدوالین پورې وای اوزلا په اوبو باندې دا دواړه وظیفې چوب کوا د ماشوم ته دوام کوو د زویل دغه دم کړي بم ور کوا دی به خدای ټیک ټاک یو څو ورځو کې بسم شي. په دې کې یو بازار الله سبحانه بیا ګډ وډ شو بس اوسه سبق ته بازار نه لګي بس پروت غریب مورم خپې ورنم خپې ان شاء الله خدای پاک به داخلي لاړې دارو ګرځي دا کوم وظیفه چې مو وی دا شروع کې الله به په فضل کوي ان شاء الله. الله دې خوشاله کو بل دی او ولا شوی دی کاله ګډ وډ شوی راغی لپاره سره غرا کاغه حسبنا الله ونعم الوکیل 313 ځله روزانه وای کمه پورې چې دا کالی روکی هغه پورې دا دعا کوي دا وظیفه کوي 313 ځله او د الله نه دا سوال کوي چې خدای مال زما مال واپس راکې نو خدای به ان شاء الله که درکې نو در به کې د دې وظیفه په برکت.
अल्लाह हम कदरमन का, अल्लाह हाफिज़ जी। उर्दन को टेलीफोन कॉल्स इंतहाई ज़्यादा را روان دي، دا غي باوجود مونږ ته ټایم اجازت نه کوي د دې په وجه باندې تاسو ورور سلیمان شاه په دین او دنیا پروګرام کې تاسو نه اجازت غواړي، خپل ورور سلیمان شاه لور کې اجازت دلو الله په امان। मजीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दीन और दुनिया को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।